زمونږ سره قرآن شته، زمونږ سره اصول شته، مونږ سره قوانین شته، خو لیکن افسوس دا دی چې زمونږ سره داسې حکمرانان نشته دی چې هغه په قرآن فیصله وکړي، هغه په اسلام فیصله وکړي، هغه حدود قایم کړي، هغه سزاګانې قایم کړي، هغه عدالتونه سم کړي، هغه نظام برابر کړي، هغه ادارې ټیک کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معززو، دا ویډیو به تاسو کتلی او د دې په پس منظر باندې به هم تاسو پوهیږئ چې دا څه واقعه وه. عربو کې نجران یو پخوانۍ قبیله ده او نن سبا د هغه ځای نوم هم نجران دی چې هلته د دغې تره زامنو په خپل مابین کې څه تنازع راغلی وه او په هغې کې یو ولګېد او دا بل یې مړ کړ. عدالت ته خبره لاړه، هغوی د پانسۍ حکم وکړ. نو د دغه قاتل چې کوم رشته دار و، خپل خپلوانو او والدینو، هغوی د دغه مقتول په دې وارثانو پسې خپل مال، دولت، خپل عزت، خپل دستار، خپل جوبې او خپل سرونه د هغې ته په ځمکه باندې کېښودو چې زمونږ دا قاتل چې دی دا وبخئ او دنه د پانسۍ دا حکم لرې کوي. خو لیکن هغوی دا خبره ونه منله او دا د قرآن کریم آیات دی او د قرآن اصول دي، د اسلام اصول دي، قوانین دي، قواعد دي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، په قتل کې په تاسو باندې قصاص فرض شوی دی. او ورپسې آیات کریمه دی چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای د عقل خاوندانو په قصاص کې ستاسو دپاره ژوند دی. د دې واقعې نه یو څو خبرې دلته کې هغه مونږ ته د هغې سبق راکولی کېږي او که مونږ سوچ فکر وکړو نو د اسلام چې کوم قوانین دی په دې کې امن دی، په دې کې سکون دی، په دې کې ژوند دی. تاسو ووایئ چې دغه د نجران دغه خلک دا کوم قاتل چې دی یا دا مقتول چې دا دومره واقعه دغه برسر عام وشوه او دته پانسي میلاو شوه، هغوی معاف نه کړ. آیا بل کس په نجران کې داسې عمل وکړي، داسې اقدام به بل کس وکړي؟ نه، نشي کولی. که دغه شان قوانین زمونږ په دې ملک پاکستان کې او په نورو اسلامي ممالکو کې نافذ شو نو قتل و غارت به ختم شي. زمونږ په دې ملک پاکستان کې په هر ورځ باندې قتل و قتال شروع دی او برسر عام شروع دی، خو د هغې څه تدارک نه کېږي. ولې نه کېږي؟ اسلامي قانون نشته، حدود نشته دی. که داسې حدود هلته قایم شو، که دغه کار په پاکستان کې شوی وی نو چې د چا سره مال وی، دولت وی او هغه چې کوم دی د حاکمان په دې خپلو پیسو باندې اغستی وي، عدالت یې په خپلو پیسو اغستی وي، چېرته به هم داسې فیصله نه وه شوې. هغه خلکو خپل مال او دولت راغستی دی، خو دغه مقتول دی وارثانو قبول نه کړه او وایي چې خپل دا سره او خپل دا مال او دولت او دا کې دی زمونږ چې کوم قانون دی او زمونږ چې کوم حق دی مونږ هغه غواړو چې هغه قصاص دی. نو هغه قاتل هغه قصاص کړی شو او هغوی ته د هغه فیصله میلاو شو. د عفو هم قرآن کریم قوانین ښودلي دي چې ګوره یا خو د قتل په بدله کې قتل دی او یا دیت دی او یا عفو ده، خو هغو عفو نه کړه. په کار و چې عفو کړی وی، خو چې عفو یې نه کړه، خپل حق یې وغوښتو نو هغوی ته د هغوی حق میلاو شو. که چېرته دا پاکستان وی دته به حق نه میلاوېده ځکه دلته اسلامي قوانین نشته. نو عرض مې دا دی چې د مسلمانانو کامیابي، د مسلمانانو ترقي، د ملک ترقي دا په څه کې ده؟ په اسلام کې ده، د اسلام په قوانینو کې ده. کوم ځای کې چې د اسلام قوانین وي هلته کې به د هغه ګناه تدارک کېږي او هغې ته د هغې سد باب به کېږي، هغې دروازه به بندېږي. خو که چېرته قوانین نه موجود نو په هر دویم ورځ به هغه ګناه د هغې نه زیاتېږي. قتل و غارت چې دی، غلا د زنا د ډاکه د دې لپاره شریعت حدود مقرر کړي دي چې کوم ځای کې دغه حدود لاګو دي هلته دغه ګناهونه کم دي. چې کوم ځای کې دا حدود نشته دی هلته کې بس جس کې لاټي اوس کې بینز او د هغې چې کوم دی نو چې څوک مشر دی او د چا چې څومره پاور دی او د چا چې څومره طاقت دی بس دومره د هغه غلبه ده او دومره د هغه ګناهونه زیات دي. لیکن په هغه باندې څه قسمه حدود نه جاري کېږي او هر څه چې کوم دی نو دا د غریب سره کېږي. ظلم زیاتې د غریب سره کېږي، که غریب په ناحقه باندې او که په حقه باندې، خو د غریب سره ظلم زیاتې دی. او جابر چې دی مشر دی او چې کوم ظالم دی هغه ته سزا نه میلاویږي. نو دا یو مختصر غونې پیغام و چې ګوره که دا عمل په پاکستان کې شوی وی، اول خو که دغه رشوتونه او دغه پیسې او دا که د مشرانو لیدلی وی دا فیصله به کینسل کړې وه، دا پانسي به یې نه ورکړي. دویمه خبره دا ده چې داسې فیصله زمونږ عدالتونه نشي کولی. زمونږ عدالتونه به ټیم ورکوي، بل نه بل ټیم نه، د بل نه بل ټیم ته،
خو لیکن داسې فیصله نشي کولی چې کوم ځای کې هم د اسلام قوانین موجود دي، چې کوم ځای کې هم د قرآن قوانین موجود دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هغه خلک مسلمانان نه دي چې هغه د اسلام په قوانینو باندې عمل نه کوي، د اسلام فیصلې د ځان لپاره فیصلې نه ګڼي. زموږ سره قرآن شته، زموږ سره اصول شته، موږ سره قوانین شته، خو لیکن افسوس دا دی چې زموږ سره داسې حکمرانان نشته دی چې هغه په قرآن فیصله وکړي، هغه په اسلام فیصله وکړي، هغه حدود قایم کړي، هغه سزاګانې قایم کړي، هغه عدالتونه سم کړي، هغه نظام برابر کړي، هغه ادارې ټیک کړي. نو په دې خبره باندې موږ له افسوس پکار دی، او د دقې وجه ده چې نتیجه او رزلټ د هغې دا دی چې موږ ډېر په دنیا کې کم یو او ډېر په ښکته روان یو، ترقي زموږ نه کېږي، الټه زموږ تنزلي روانه ده او زموږ خیرخواهان نشته دی. نو عرض مې دا دی چې د نن نه دا عهد وکړئ د ځان سره چې زما اوټ دی او که زما مرسته ده، زما تعاون دی، د هغه چا سره به کوم چې څوک زما د اسلام سره ښیي، زما د اسلام وفاداري، زما په اسلام پوهي، زما په قوانینو باندې پوهي، زما اوټ، زما جان، زما مال د هغه نه قربان. دا مختصر پیغام و چې تاسو ته مې درکړ. الله جل جلاله دې زموږ په دې ملک کې امن راولي، سکون دې راولي، اسلام دې راولي. الله دې عادلان حکمرانان په موږ او تاسو باندې مشران جوړ کړي.